سیگرٹ ما طالبان ته سیگرٹ په پاړو لاس کې دا مو وایي چې دا خنه کوي دا ډېر ښه کوي دا سیگرٹ دی هم داسې چې دی په پاړو لاس نیسي دی کې د سم لاس د نیولو څه دي نسوار هم چې څوک اچوي نو په سم لاس یې ما اچوئ خیر نه چې اچوئ نو وایي اچوئ خو نه په سم لاس یې ما اچوئ کم از کم زمونږ یو ډاکټر صاحب متعلق راته اچاوی وي هغه به ښار کې پای اغوستل نو پایو کې لا خلک اوبه اچوي نو هغه کس راوغوښته ورته یې ویل چې اوبه خو ته هسې ومچوې خو اوبه یې ول یا شوه نو بیا یې اچوي هغه وایي ښه اوس هم داسې به نو زه درته وایم نسوار خو تاسو نه پرېږدئ چې څوک کوئ خو کم از کم په سم لاس یې مه کوئ مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه له چا پیاله یې راوړې ګوتو کې نیو دغه شانې پکې ګوتې اړمې کړې وې راوړې سنجان صاحب ویل لرې شه خانچټه وې په دې به دې وي پوزه کې هم ګوته والي پاړو لاس دې نیولي دي او نسوار به دې هم په دغه ګوتو باندې اچولي ماله دې پکې پیاله کې پیاله یې هم راوړه اوس به پکې د چای څکمې وړه ده ای نفیس طبیعت نو د کبر او د تکبر د وجې په پاړو لاس باندې الګیا وي او خوراک بکئی او دا یو د فخر خبره ګڼلی شي او دا چمچې چې وویني د اکثر د دې غټو خلکو لا چمچې چې کومې ورسره دی بیا هم هغه طریقه کوي وایي یاره بس هغه داسې کوي هغه به هر څه کوي ته به هر څه کوې یول تپوس وکړه یول تپوس وکړه چې دا کار اسلامي دی که غیر اسلامي دی اسلامی طریقہ باندې ژوند به تیرو غیر اسلامی طریقې سره ژوند خالص د زناور وي خالص د زناور ژوند دی